د شپې د ویده کېدلو نه مخکې د سورة البقرې اخیرني 2 آیاتونه ووایي نو وایي الله جل شانه به د ده دپاره کافي شي. څنګه به کافي شي؟ وایي الله جل شانه به د دغې شپې چې څومره آفتونه مصیبتونه تکلیفونه دي د دې نه به دغه انسان محفوظ کي او ورسره الله جل شانه به د دغې شپې د قیام اللیل یعنی د تهجد د منځ اجر و ثواب به الله جل شانه دغې بنده ته ورنصیب. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم مسلمان د شپې د ویده کېدلو نه مخکې د سورة البقرې اخیرني 2 آیاتونه ووایي نو وایي الله جل شانه به د ده دپاره کافي شي. څنګه به کافي شي؟ وایي الله جل شانه به د دغې شپې چې څومره الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو آفتونه مصیبتونه تکلیفونه دي د دې نه به دغه انسان محفوظ کي او ورسره الله جل شانه به د دغې شپې د قیام اللیل یعنی د تهجد د منځ اجر و ثواب به الله جل شانه دغې بنده ته ورنصیب کي. یعنی د دغې اخیرني 2 مختصر آیاتونو سره یو 2 ډېر غټ انعامات د الله جل شانه د طرف نه تړلی شوي دي. اول خو دا چې الله جل شانه به د شپې چې څومره آفات دي د دې نه به موږ او تاسو الله محفوظ کي. یعنی اکثر آفات تکلیفونه مصیبتونه دا د شپې سره د انسان تړلی وي د دې نه به الله جل شانه محفوظ کي. او دویم ورسره الله جل شانه به چې یو ډېر د اجر والا او ډېر عظمت والا عمل دی د تهجد منځ د قیام اللیل چې نن سبا موږ او تاسو ډېر انتهایی مشکل شوی دی زموږ او ستاسو د عملونو د وجې او زموږ او ستاسو د سستۍ د وجې نه. دا به الله جل شانه په دغې اخیرني 2 آیاتونو سره دغه عظیم عمل چې د تهجد منځ د قیام اللیل دی د دې ثواب اجر و ثواب به الله جل شانه موږ او تاسو سره نصیب کړي. نو دا ډېر مختصر او اسان واړه آیاتونه دي چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. موږ او تاسو ټول ته پکار دي چې د دې د تلاوت اهتمام وکړو. کله چې موږ او تاسو اوده کېږو د دې 2 آیاتونو تلاوت وکړو د هغې نه پس مسنون طریقې سره موږ اوده شو نو الله جل شانه به دغه 2 لوی انعامات په موږ او تاسو باندې وکړي. دغه پیغام په خپل عمل کې راولئ او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.